الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د قرآن کریم د فهم او د پوهې لپاره څه آداب او مبادی مونږ ذکر کول. اول آداب د قرآن کریم مونږ ذکر کو، پائے کی آداب صد معلم د استاد دپاره او صد متعلم د قرآن د طالب دپاره. بیا سم موانع د فهم د قرآن نه هغه څیزونه چې هغه د فهم د قرآن لپاره موانع ګرځي، رکاوټونه ګرځي، داغه بیان شو. بیا فضائل د قرآن کریم د قرآن نه د احادیثو نه او د علماء د اقوالو نه. بیا ترغیب ال القرآن باندې د قرآن کریم آیاتونه. بیا تعریف د قرآن کریم چې قرآن کریم د الله کتاب دی، الله را لګلې دی. او بیا اسماء القرآن من القرآن، نمونه د قرآن د قرآن کریم نه. قائد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب آئی پخل کتاب عقد الجواہر فی دروس الشیخ محمد طاہر د قرآن کریم اصول شیخ القرآن نے مولا عربی کی لکلیو العرفان من اصول القرآن. او قائد محترم شیخ القرآن صاحب داغی بیا پختو کی ترجمہ کړی دا او سو اضافه پکې کړی دا. نو اسماء نمونه د قرآن کریم آئے وش پہ تو 67 ذکر کړی دي. نننه سبق او حکمت د نزول د قرآن کریم چې قرآن کریم الله صلی الله علیه وسلم د هر کتاب غرض او غایه وی. د قرآن کریم غرض دینا قائد محترم شیخ القرآن سے پا حکمت د نزول دی الفاظ سره تعبیر کئی. حکمت د نزول د قرآن کریم، د قرآن کریم د نزول حکمتنا اللہ رب العزت په خپل قرآن کې ځای په ځای ذکر کړی دي. تاسو ولته د میاس کې ځان سره کېنه وي چې تاییدات راړوي، تاسو یو کس سره کېنه چې آیاتونه راړي، تاسو به سره ګورئ. یو کس یو میاس کې کېنه وي، بل ځان سره کېنه وي تاییدات څوک راړي، میاس کې کېنه وي ځان سره. دا مچ اور کې رسو کا تایید چې څوک راړي تاییدات نو سره کېنه. کېنه د سره وګورئ. حکمت د نزول د قرآن کریم اول حکمت د قرآن کریم د نزول درا لګلو اخراج الناس من الظلمات الى النور. د خلقو اوخکلو د تیرونا رڼا ته
دا سورہ ابراہیم دیا لسمہ سپارہ اول آیاتو گو رہی حکمت دا نزول دا قرآن کریم سورہ ابراہیم دیا لسمہ سپارہ آیت نمبر 1 اول الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب تعظیم شان کتاب انزلناه رلگلم دلرو الیک تاتو لتخرج الناس دل پارا چوبا سیتو خلقو من الظلمات تیرونو الى النور رناتو بإذن ربهم وحکم درم ددئی الى صراط العزیز الحمید طرف دلاری غالب و سیلی شویتاو حکمت دا نزول دا قرآن کریم چی خلقو دا شرکیات و دا بدعات و دا تیرینا رنات رو بزلی تخرج الناس دیر پانا چوبا سیتو خلقو من الظلمات دا تیرونو الى النور رناتا ظلمات جمع روڑا تیری ڈیری وی اور رنا علاجی و قرآنو دارنگی دویمو تدبر فی القرآن والتذکیر منہو قرآن کریم کے سوچ اور تدبر قرآن کریم اللہ تدبر دا پر را لے گلے دے سورہ سوادو درستم سپارہ آیت نمبر 29 سورہ سواد درستم سپارہ آیت 29 یوکم درشم سورہ سواد یوکم درشم آیت نمبر 29 درستم سپارہ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب کتاب نازم شان کتاب انزلنا اور لگلم گدلرو الیکا تاتاو مبارکن دا برکت کتاب دے دا خیر نڈا کتاب دے لیدبروا آیاتی دیر پارا چے سوچو کی دئی پایتنو دنے کے ولیتذکر اولو الالباب اور دیر پارا چے پندواخلی عقل مندو سفیانی ثوری رحمہ اللہ فرمائی انزل الکتاب لتدبر وجعلوه للتلاوہ رالے گلے سے قرآن پارا دا تدبر دا پارا دا سوچ دا فکر وجعلوه للتلاوہ او گرزولے دے دئی دا پارا دا تلاوت قرآن خو اللہ سوچ دا پارا لے گلو چی دے کے سوچ و فکر اسی وجعلوه للتلاوہ او گرزولے دے دئی قرآن دا پارا دا تلاوت اور دا آیات دا سورہ سواد 29 نمبر آیات دلاندے تفسیر قرطبی علی کی وفی هذا دلیل علی وجوب معرفت بمعانی القرآن بدے کے لیدبرو کے دلیل دے خبر دے کہ قرآن کے تدبر کول دا بغیر دمانی دکول نکی گی یعنی اول فهم دے پویا دا تدبر دا فهم نرست رازی دا سوچ نرست رازی تدبر دا فهم نرست رازی اول با پیزان پوئی یو کار بانے تو پوئی گی نو سوچ با پکیو کی اور چی تدبر نکے قرآن کے نو اللہ بیا روٹن اور کئی زجر اور کئی سورہ نساء آت باسی دواتیم کے افلا یتدبرون القرآن آیا دئی سوچ نہ کئی پا قرآن کے
افلا يتدبرون القرآن آیا دے سوچ نہ کئی پا قرآن کے سوچ نہ کئی دے. حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی رب تعلیل القرآن والقرآن يلعنه ورب مصلی والصلاة تلعنه ورب الصائم والصيام يلعنه او کما قال علیہ السلام رب تعلیل القرآن والقرآن يلعنه. ډیر دللتون کی قرآن داسری چه قرآن پہ لعنت ہوئی. ورب مصلی والصلاة تلعنه اور ډیر دللتون کی منز داسری چه منز پہ لعنت ہوئی. ورب الصائم والصيام يلعنه اور ډیر زل روزدار داسری چا روزه په لعنت وي چې دا حق نه ادا کوي. لیدبروا آیاته او چې سوچ پکې نه کوي دا یو وجه بیا کوي. سوره محمد شپږشتمه سپاره سلیستم آیات کې بیا وجه کوي چې دا سوچ پکې ولې نه کوي. سوره محمد شپږشتمه سپاره آیت نمبر 24 سلیسم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن آدھے سوچ نہ کئی پا قرآن کے ام على قلوب اقفالها بلکہ ظلنو ددیتا تالے لگی دلی دی ظلن مقفل دی ظلن تالے لگی دلی او قرآن اللہ را لے گلے ہاں پزل باندی دی ازل کی بدیل زیور کے لیکن سورہ بقرہ آیت نمبر 97 کے سورہ بقرہ اول سپارہ آیت 97 قل من كان عدوا لجبريل وإنه نزله على قلبك بإذن الله قل اوعتا من كان سوکی عدوا لجبريل دشمن جبرائیل علیہ السلام لرا وإنه نزله وشيقنا جبرائیل علیہ السلام روڑ دے قرآن لرا على قلبك استاپس ربان دے بإذن اللہ. حامیم سجدہ سلیسم اسپارہ کتابا فصلت آیاتو لازم شان کتاب واضح دی آیاتنا ددے قرآناً عربیاً قرآناً دلسو کتاب دے عربیاً پوازیہ جمع کے دے لقومی یعلمون پارا قومو یعلمون چی پوشی دی قرآناً عربیاً قرآن پارا بائی جبا کے دے المظہر کے سیدی رحمہ اللہ مانا کئی دا عربی واضح جبا واضح جبا کے دے بشیرا و نذیرا زیرا کون کے من ان کو لرا و نذیرا او یرا کون کے من ان کو لرا فآردا نمخواللو اکثرهم یاتو ددینا فهم لا يسمعون ندین منی قرآن سمع بمانا دا اوریدوم راجی و دا منلوم راجی فهم لا يسمعون وزین منی قرآن فهم لا يسمعون وزین منی قرآن. دانگی سورہ کہف پنلسم اسپارہ اول اور دویم آیات سورۃ الکہف پنلسم اسپارہ اول آیات الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورہ کہف پنلسم اسپارہ اول آیات الحمدللہ الذی دغد توزیبتنا طول خاص اللہ آغازات لردی انزل على عبده الكتاب چنا لے گلے دے پا بندق پلمانی قرآن ولم يجعل له عوجا آنے دے گرزولے دی لرکوک والے
نیره گرزولی دل را کوگوالی کوگوالی بکی نشتا قیمن مضبوط کتاب دے لینذر باسا شدیدن دیر پارا چویرو رشید عذاب سخنو من لدنو دا طرف قلنو ويبشر من لدنه دا طرف دا الله نو ويبشر المؤمنين وزير ورك مؤمنان وتاو الذين مؤمنان وتا يعملون الصالحات يعمل كوينيكو أن لهم أجرا حسنا بسكت ديلرو أجر خيستاو دانگی سورة الانام حکمت دا نزول دا قرآن کریم سورة الانعام آیت نمبر 51 یو پنزوستون ومن سپارا سورة الانعام آیت 51 یو پنزوستون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر أو ويروا به بالقرآن ماندي الذين هكسان يخافون شريكي أن يحشروا جمع وکړي دی الى ربهم رب دایتاو ليس لهم نبوي دیلرو من دوني بعد الله نو ولي معاون ولا شفيع او نشفاعت كونكي لعلهم يتقون خاقا چره هو يريگي دا الله نو ځان بچي دا شرک نو ځان بچي دا شرک نو حکمت دا نزول دا قرآن کریم دانگے سورہ یاسین سورہ یاسین دوستوں اس پارا آیت نمبر 5 اور 6 سورہ یاسین دوستوں اس پارا آیت نمبر 5 اور 6 تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون تنزيل العزيز الرحيم را لگلے دے پرا لگلو سرانا قرآن نظر تنزیلا را لگلے دے پرا لگلو سرا العزیز الرحیم غالب و مربان بادشاہ لتنزل قوما جنا پارا چوئی ریتو قوم ما انزل آباؤم ندیورو نشوی لاران ددئی فهم غافلون وزید غافلو دیدنا خبرو حکمت نزول دا قرآن کریم دانگی سورة الجن یو کم دیر سمجھ پارا اول آیات پیدیانو چی قرآن واردو ناغی سوئی سورة الجن یو کم دیر سمجھ پارا اول آیات پیریانو قرآن اوریدل دے آئیسوئی قل اوحی الیہ انہو استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا قل اوحی الیہ ویکن شماتا انہو استمع نفر من الجن یقیناً واقع غزلے اور ٹولگی پیریانو فلما سمعوا کله چې قرآن واوري پیرانو فقالوا نؤمن دی ان سمعنا قرانا عجبا یقینا واردلم قرآن عجیب کتاب دی واردلم قرآن عجیب کتاب دی عجیب کتاب مورد څنګه عجیب دی یهدی الی الرشد لارخی اصلاحا فآمنا به منگا ایمان نوڑو پا دے قرآن باندے بیریانو قرآن واردو او فورن ایمان نوڑو عجیب کتاب دے یادی الارد
لار خی اصلاحتاو و آمنا بی نیمان رونگا پدی قرآن باندی ولن نشرک بربنا احداو او چری شرک نکومگاو چری صدار نپیدا کومگا رب قل سراو احدا یوتناو آدر حصوکاو دانگی حکمت نزول قرآن کریم اظهار دا حق او دا عقیده او دا عمل دا تلل لپارا سورہ شورا 25 سپارا آیت نمبر 17 دا قرآن پا دیبان اخبر عقیده و تلا دا میزان دے دا تلا دا سورہ شورا 25 سپارا آیت نمبر 17 والنسم اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ الذی اللہ پاک غزات انزل الكتاب چرا لگلے قرآن بالحق دپارا دا سرکندلو دا حقو دپارا دا بیان دا حقو والمیزان اور طول کتاب دے دا میزان دے دا طول کتاب دے یہ بانی با عقیدہ او عمل دوارا و بانی تلے دارنگے سورہ نساء آیت نمبر 105 سورۃ النساء یوصل 5 آیت 105 دا خلق مینس کے فیصلے کولو پاس دی کل جگل راشی دا خلق مینس کے نو قرآن باندې با فیصلہ کوي سورہ نساء 5 سپارہ آیت نمبر 105 یوصل 5 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ انا انزلنا الیک الکتاب یقیناً گنا لکلے دیتا تا قرآن بالحق پاک سرو پرشتیا سرو لتاکم بین الناس دینا پارا چی فیصلو کتاو ومن خلقو کی بما پا بانی اراک اللہ چی خودنا کنینا تا تا اللہ چی خودنا کنینا تا تا اللہ او قید محترم شیخ القرآن سے بیادتا دا فارسی یوسو اشعار لی آیات دلانی پدیده کلی کلی دی بکف در هیچ ای اخوان ندارین چه میں دارید چون قرآن ندارید نگویم زی کتاب ای ملک خالص بمسجد ہستو در دیوان ندارید اے رونو بکف در هیچ ای اخوان ندارین چه میں دارید چون قرآن ندارین اے رونو چه قرآن اور قرآن علم دا سرنوی بلکل خالی لاسے ایس دا سرنشتا دانویم چه وی دا ملک دا قرآن خالی دے پاکستان قرآن شتا و پا جماعت کے دے عدالت کی نشتا یعنی صرف جماعت کی خلق تلاوت کئی او عدالتونو کی نشتا چه فیصلے پہ باندی ہوشی دارنگی حکمت دا نزول دا قرآن کریم مومنان دا پارا دا نصیحت کتاب دے سورہ آراف سورۃ الآراف اتمن سپارہ 2 آیاتو گو رہی مومنان دا پارا دا واز و دا نصیحت کتاب دے کتاب انزل الیکا فلا یکن فی صدرک حرج منو لتنذر به وذکرى للمؤمنین کتاب نازم الشان کتاب انزل الیکا لکلے شہد تاتاو ولا یکن پس نلیشی فی صدرک پسینستا کے حرج تنگ سیاو منو در رسولو در قرآن نو لتنذر به دینا پارا چیو یعنی تپدی قرآن باندی خلق دا اللہ دا عذاب نو و ذکرہ للمؤمنین او پندو نصیحت
لپاره د مؤمنانو وذکر للمؤمنین او پند او نصیحت لپاره د مؤمنانو وذکر للمؤمنین او پند او نصیحت لپاره د مؤمنانو دا مؤمنانو لپاره د پند او نصیحت کتاب دی وذکر للمؤمنین او پند او نصیحت لپاره د مؤمنانو دانګي حکمت د نزول د قران کریم ورپسې بیا درې آیات سورې اعراف اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداریو کوي د دې کتاب تابعداري کولو دل الله را لګل چې د دې تابعداري وشي دا ومنل شي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداریو کوي دا کتاب چې را لګل شي د تاسو ته من ربکم درف تاسو نو ولا تتبعوا من دونه اولیاء ولا تتخذوا او منی سیمین دونی بغیر الله اولیاء نور مددگاران قلیلا ما تذکرون ډیر لږ دی ها چې پنغلی تاسو دانګي حکمت د نزول د قران کریم خلقو ته د تبلیغ او د رسول کتاب دی سورہ ابراہیم دی اللہ سمجھ پارا آخری آیات 252 حکمت د نزول د قرآن کریم سورہ ابراہیم دی اللہ سمجھ پارا آخری آیات 252 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا دلتکینا کنه مخامخ وليعلموا دیر پارا چی پوئی شیدئی هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم در تبلیغ کتاب دے للناس لپارا خلقو ولینذروا به او دیر پارا چیو یرو لیشی او بدی قرآن مانی خلق دا اللہ دا عذابنا توس پلی لکینا او ولینذروا به او دیر پارا چیو یرو لیشی خلقو دا اللہ دا عذابنا بھی بدی قرآن ماندی ولیعلمو او دیل اللہ را لگلنے چی پوئی شیدئی وسبانی انما هو الہ واحد یقیناً دا اللہ مددگار یک یودی ولیذکر اولو الالباب او دیر پارا چی پنواقلی عقلمند دا عقلمند تعریف فرمون کرو چی قرآن عقلمند چاہتا ہوئی چی قرآن توقی دی او عمل پی باندیو کی دانگی حکمت دا نزول دا قرآن کریم چی خلق پی باندی پویشی او نور خلقو تا دا قرآن ارسے حکمت دا نزول دا قرآن کریم پاہی بانیمگا آیاتون راوالول حکمت دا نزول دا قرآن کریم اخراج الناس من الظلمات الى النور چی خلق دا تیرونا رات او باسی دانگی التدبر فی القرآن والتذکیر منہو قرآن کی سوچ اور فکر کن اور دین نصیحت حاصل ہولا دارنگی حکمت دا نزول دا قرآن کریم انذار المنکرین و ابشار المؤمنین چی منکرین تا یر ورکی دا اللہ دا عذاب نیو یری او مومنانو تا منون کو تا بشارت و زیر ورکی دیر پر اللہ قرآن کریم را لے گلے ہو دارنگی اظہار دا حق او دا عقیدی او دا عمل دا تلل دا پار دا میزان دی دا قرآن کریم میزان دی تل دا دارنگی حکمت دا نزول دا قرآن کریم دا خلق و مینس کی دا فیصلے کولو دا پار اللہ را لے گلے دی دارنگی دا مومنانو دا پار نصیحت دی اور دا دی کتاب تابداری کول دینا پار اللہ را لے گلے دی دارنگی خلق و تا دا رسول کتاب دے او چی توحید باندی زان پوئی کی اوسو موضوع دا قرآن کریم موضوع دا قرآن کریم دا قرآن راز او بہترین حصہ
هغه توحید دی. لکه شیخ العرب والعجم، شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ شمت الدرر کی صفحہ 15 کی ذکر کی فالتوحید سر القرآن کما قال الامام الغزالی رحمہ اللہ، کوئی توحید دا قرآن کریم راز دے. لکہ امام غزالی رحمہ اللہ فرمائی، شیخ القرآن رحمہ اللہ شمت الدرر کی لکلی دی فالتوحید سر القرآن کما قال الامام الغزالی رحمہ اللہ، سر القرآن ولبابه الاسفى ومقصده الاقصى دعوة العباد الى الجبار الاعلى رب الاخرة والاولى خالق السماوات العلى والارضين السفلى وما بينهما وما تحت الثرى. امام غزالی رحمہ اللہ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائی توحید دا قرآن کریم راز یعنی اہم او بہترین حصہ دا. لکه څنګه چې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د قرآن راز او د دې خالص مغز او د دې لوی مقصد د الله تعالی د بندګانو الله طرف ته رابلل، چې د الله بندګان الله طرف ته رابلل شي، چې دا ټول کائنات پیدا کړی دي. دارنګه د موضوع د قران کریم التوحید چې په مختلفو عنواناتو باندې توحید قران بیان کړی دی او داغی تفصیل به انشاءاللہ رست راضی بیا. باقی واقعات دلائل امثال او د دې وضاحت لپاره د توحید لپاره قران کې واقعات بیانوي، د توحید لپاره دلائل بیانوي، د توحید لپاره مثالونه بیانوي د وضاحت لپاره. او چې څوک دا مسله مني توحید ایله بشارتونه ورکي، زیر ورکي، خوشخبری وتاوري. او چې څوک نه مني دا مسله ایله تخویف د خوف نه تخویف یې ورکي. دارنګه قران کریم دو قسمه خلق سره خطاب کوي. قران کریم دو قسمه خلق سره خطاب کوي، منقادین او غیر منقادین. منقادین او غیر منقادین. د غیر منقادینو څلور اقسام دي او د منقادینو درې اقسام دي. د منقادینو د منونکو درې قسمونه اقسام او د غیر منقادینو څلور اقسام. د مشرکینو او موحدینو میانس کې څه خبره داسې چې باغې اتفاق او څه خبره داسې وي چې پای کې اختلاف وو. د دواړو جګړه به کولا، نو جګړه په الٰه کې وا. الله منلو مشرکانو، الٰه نه منلو. قران کریم دې دوه ډلو سره خطاب کوي، منقادین او غیر منقادین. دا غیر منقادین چې تابعداري د الله نه کوي، غیر منقادین د الله تابعداري نه کوونکي، دا په څلور قسم دي. غیر منقادین تابعداري نه کوونکي د الله څلور قسم دي. اول مشرکین، دویم یهود، دریم نصارا، څلورم منافقین. بیا ویم اول مشرکین، دویم یهود، دریم نصارا، څلورم منافقین. اوس د یو لون تعریف او تفصیل کو. مشرکین
دا هغه خلقو چې مخلوق د الله سره ایصدار ګرځولې وو. د دې د اقسامو د ذکر کولو نه مخکې چې د مشرکین اقسام ذکر کولو د هغې نه مخکې د شرک تعریف دا پیژندل ضروري چې شرک څه وایي او اقسام د شرک دا ضروري چې شرک په څو قسمه باندې دی. اوله تعریف د شرک چې شرک څه وایي. تعریف د شرک شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ موضع القرآن کی فرمائی لغوی معنی د شرک برخه او حصہ دا. شرک برخه او حصے ته وایي اور اردو کی لکھی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت غیر یعنی کسی اور میں جانے. شرک دے لوی چې دا الله یو صفت او دا مخلوق کی بل چاته ورکی پیغمبر له ورکی فرشتے له ورکی جنات له ورکی نیکانو بندگانو له ورکی یو بیجان شیشته ورکی. دې دا شرک وایي. پښتانه وایي فلانه او فلانه کاروبار کې شریک دي حصدار دي نو شرک برخه او حصے ته وایي. شرک شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی فارسی کی ہوئی اگر مرد اردو کے اگر مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا. یا سڑی شرکوں کو یا خز شرکوں کو نکاح دوڑ مات شوا. اس اقسام د شرک دو قسم باندې دي. د شرک غټ قسمونه دو دي. یو شرک اعتقادي او دویم شرک فعلی. شرک پسو قسمه دي او دو قسمه شرک اعتقادي او شرک فعلی. شرک اعتقادی دا هغه شرک دی چې د عقیدې سره تعلق ساتي او دا په څلور قسمه باندې دی. یو شرک فی العلم، دویم شرک فی التصرف، دریم شرک فی الدعاء، څلورم شرک فی العبادت. بیا ویم شرک اعتقادی څلور اقسام دي. د شرک اعتقادی څلور قسمونه دي. یو شرک فی العلم، دویم شرک فی التصرف، دریم شرک فی الدعاء او څلورم شرک فی العبادت. اوس د یو لګ تشریح کوو د قرآن په آیاتونو سره. لیکن پنځپیر طرز د تفسیر د قرآن هغه زیات تر تفسیر د قرآن بالقرآن دی. شرک فی العلم چې دا عقیده ساتل چې فلان کې پیر فقیر وغیرہ زما د حال نه خبر دی. د مشرک اول دا عقیده راشي چې فلانه زما د حال نه خبر دی نو بیا متصرف وګڼي چې د سره اختیار دی الله ول اختیار ورکړي دی. نو مشرک وایي چې ما ته نفع او نقصان را رسول شي. کله چې دا عقیده مشرک راشي چې دا متصرف دی بیا تر مدد شوی شرف دعاو کی لکه پښتانه وایي لوی ځوان را مدد شي، سخی بابا را مدد شي، پیر بابا را مدد شي، شیخ بابا د بادو ذمہوار وغیرہ وغیرہ. نو بیا څلورمه درجه کې بیا عبادت شروع کی. اول عالم الغیب وګڼي چې زما د حال نه خبردار دی. نو بیا متصرف وګڼي چې الله ول اختیار ورکړي د خدای تو.
نو بیا ولا چغوي او بیا عبادت شروع کی کل من الاول مبدأ للثانی قائد محترم شیخ القرآن سے آئی فرمائی کل من الاول مبدأ للثانی وكل من الثاني متفرع على الاول كل من الاول مبدأ للثاني هر یو اول چې دی دا مبدا دا ابتدا دا پوړای دا د دویم د پاره اګه دویم پوړای ته چې سړی خي ناول پړمبای پوړای باندې خپکی دي كل من الاول مبدأ للثاني هر دویم د دویم د پاره بنیاد دی وكل من الثاني متفرع على الاول او هر دویم په اول باندې تفرید دی كل من الاول مبدأ للثاني وكل من الثاني متفرع على الاول مطلب دا دی چې مشرک عبادت د غیر الله زکه کوي چې دغه د عقیده وی چې دا غیر الله پیر فقیر وغیرہ دا را مدد کړي شي او دا عقیده زکه وی چې متصرف یعنی اختیارمند د نفع او د نقصان یو غني او دا زکه غني چې عالم الغیب غني مؤذن چې کله اذان کوي نو په اول کې هغه سلور ذلی الله اکبر وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور ذلی الله اکبر وی په دې کې د شرک اعتقادي دا سلور اقسام رد کړي مؤذن اول الله اکبر الله ډېر لوی دی په اعتبار د علم سره بیا وی الله اکبر الله ډېر لوی دی په اعتبار د تصرف سره شرک علم بیا شرک تصرف بیا دریم شرک دعا الله اکبر الله ډېر لوی دی په اعتبار د دعا سره در مدد کولو سره الله اکبر الله ډېر لوی دی په اعتبار د عبادت سره نو سلور در الله اکبر کې د شرک اعتقادي سلور والا قسمونه رد کو نو چې کله توحید بیان کی نو مؤذن بیا وی اشهد ان لا اله الا الله دینه پس بیا سنت بیان کی عقیده سمشوا موحد شوی بیا سنت بیان کی جو سو د سنت بیان اشهد ان محمد رسول الله کله چې عقیده سمشوا په توحید شنو عمل په سنت طریقه شو نو چې عقیده دې سمشوا او عمل دې سم شو نو بیا نور خلق له دعوت ورکړي حي علی الصلاه راشه ایمان زتا حي علی الصلاه راشه ایمان زتا حي علی الفلاح راشه کامیابی زتا اول عقیده سمکاو بیا عمل په سنت طریقه کو نو بیاي خلق له دعوت ورکو چې راشه منځتا او بیا عقیده بیا خلق ته چې کامیابی لارې تراشي نو بیا اخر کې بیا دوزلی الله اکبر الله اکبر بیا اختصار وکړو الله اکبر الله ډېر لوی دی په اعتبار د علم سره او تصرف په قیاس کو او بیا وی الله اکبر الله ډېر لوی دی په اعتبار د دعا سره او عبادت په قیاس کو اول په اعتبار د علم تصرف په قیاس کو دویم الله لوی دی په اعتبار د دعا د رحمت کولو او عبادت په قیاس کو نو آخر کې بیا وی لا اله الا الله نیته بلا جترا مگر یو الله ورپسې محمد رسول الله نه وی کلمه نیمګړی وی لا اله الا الله وی او محمد رسول الله نه وی بیا دا ولی ځکه نبی علیہ السلام نه دی ویلي کته چې دا محمد رسول الله ورپسې ویم نا پکې نشي ویلې ځکه نبی علیہ السلام نه دی ویلي حدیث شریف کې راځي المؤذنون اطول اناقا يوم القيامه
مؤذن چې څوک اذان کوي اذان کوونکی هغه قیامت کې حس کا غړی وي سرخرو بوي پښتانه موږ ته اوچت سترګ باندې په ولاړی او چې غل سړی وي ناغ سترګې ډېډ کړي یا په سر سراچولي ځان پټ کړي چې چا تخکارم نه او چې غل نوي ساز وي نا اوچت غړی وي حس کا غړی اوچت غړی اوچت سترګو ګرځي اوچت سترګ باندې او چې ملامت سړی نه ښکته ګوریا چاته کته نشي نو مؤذن چې اذان کوي نبی اسلام فرمایي قیامت کې بدوي حس کا غړی وي اوچت سترګ باندې المؤذنون اطول اناقا یوم القیامه مؤذنین بل قیامت پانن حس کا غړی وي سرخرو بوي اوچت سترګ باندې دارنګي دا چې د شرک رد کله قران کریم کوي د شرک فعلن په رد کې بعضي مستقل سورتونه وروړي دي لکه سوره کهف کې چې نفي د علم غیب کوي د غیر نه د بری باندې څلور واقعات ذکر کوي په نفي د علم غیب یو واقعا دا سابقه وروړي چې نه د پاسه درې سو کال ودو او عالم الغیب نو دویم واقع د نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې دا سابقه بارکه راته وایا ای واقعا ته بیان کا نبی علیہ السلام متو فرمایي چې سبب ده تویم چې وای بلاشي نو وای چراله الیشوا نو چې وای رااله نبی علیہ السلام تعالی وای ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سورة کہف کې چې کله وحی رااله نبی علیہ السلام تعالی وی آیت نمبر 23 کې درشتم ولا تقولن لشيء امویا په باندې د شی کې إني فاعل ذلك غدا یقینا ذکون کې مې کار نه سباتا الا ان یشاء الله مگر ان شاء الله وسروایا قید محترم شیخ القرآن سے آیا واقعہ ذکر کئی و یو سړیو منډه تطلو غوای ایستا لنګ غوای ایستا په لپاره نو چا دې تاسو کو چې چرته دي نه هوتوي زما منډه ته زما غوارا ولما لنګا په لپاره ناملګری وتوي ان شاء الله وسروایا ناوي ان شاء الله له ضرورت مړه پیسې می داري جیب کینی او دار منډه ته روان ملک سات کې بورسم وا بوالما وې ځخره تاسو خره منډه ته چلارو نو منډه کې خورش وي دا اغلب منډه کې ګرځي او جیبونه وي چاته نجیب والو نو دې چې ګرځېدو چې فجیب لاس والو نو ان شاء الله اپیسه خو چا جوړیو خپلې ان شاء الله ناصره وسره ملو شو ولې الکه او ترې یاره ان شاء الله چې هلته نه روان شوم تانا نو ان شاء الله چې بل راتلم نو ان شاء الله چې منډه ته ورسېدم نو ان شاء الله چې بجې ملاس والو نو ان شاء الله اپیسه پکې نه وي نو ان شاء الله او ته وته تا باندې وخت یې دی ایمان ته وخت وي ان شاء الله ویا نو تا نه وي تا به دا پیسې دي نا ان شاء الله سبب ادا کار کوم ان شاء الله التوزم ان شاء الله زبردرزم ان شاء الله عربو کې دا ډیر خاصت دی اي کې خبره کین وسره ان شاء الله وي ان شاء الله ویا ولا تقولن لشيء امو یا په بارا د یو کار کې انی فاعل ذلک غدا یقینا ذکون کمه کار لا سباتا الا ان یشاء الله مگر ان شاء الله ور سره وایا نو دا سلور خبرې دي واقعا سابقام یو واقعا نبی اسلام درې واقعا ذوالقرنین چې دا ټول دنیا بادشاہ او عالم الغیب نو او سلور واقعا بیر موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام دا دوړ واقعا سلور واقعا ذکر کړي
په نفي دا علم غیب باندې په نفي د علم غیب باندې د قران آیاتونه وګورئ سورې نمل نور لسم سپارا شلم سپارا اول مخ سورې نمل آیت نمبر 65 د شلم سپارې اول مخ سورې نمل د شلم سپارې اول مخ آیت نمبر 65 پینځه پیتو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات وينفق عصوك باسمان كري والأرض الأفضمك كي غيبا بپڑو سيزن باندي إلا الله مگر يو الله بين الله نا عالم الغيب بلسوك نشتا عالم الغیب دیو اللہ عالم الغیب دیو اللہ پپٹو سیزن باندې ویگیو اللہ دانگی سورة الانعام وما سپارا در میاتو گری نفی دی علم غیب دا غیر نکی او اللہ زان دا علم غیب ثابتی وما سپارا سورة الانعام در میات وهو اللہ فی السماوات وفی الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله أودع الله في السماوات فاسمانونو كده وفي الأرض فاسمكك يعلم سركم ونستاسو نسنو پرازونو باندي وجهركم استاسو نقلي پخبر باندي ويعلم ما تكسبون او پوید الله بابانے چتا سے کوئی پاندامون باندے د انسان در حالت ہو د سینې را داخلي خبره د لاس خو کار کسبه الله دې درو او باندې پوي ما یعلمون سنکم وجانکم ويعلم ما تکسبون وې دې الله باندې پس تاسو له سينو پر زونو باندې تاسو خپل په خبر باندې ويعلم ما تكسبون او پوی دی الله پامانه چې کوي تاسو دا یم دي سورہ انعام کې آیت نمبر 59 یو کم شپیتو ګورئ سورۃ الانعام آیت 59 یو کم شپیتو ومسپاره کې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتيح الغيب او پنځ الله مفاتيح الغيب کنجان د غیب دی الله سره چابیان کنجان د غیب دی مثال ورکو چې علم غیب الله یو کمره کې یا یو کوټه کې بند کړي او تعالی غ سره را غلطي زوګنی شي کولای شي چابي دی پټکی او زور اور به زوګنی شي چې په زور دی چابي والی وعنده مفاتيح الغيب او بني الله چابیان د غیب دی کنجان د غیب دی لا يعلمها نبوی پر غیب باندې الا مگر دایو الله نبوی پر غیب باندې الا مگر دایو الله عالم الغیب دیو الله ګور دسته چې ناسي نن بیا خوراک نه کوي درسته چې ناسي تاسو آدابو کې پرون ویلي چې درسته ناسي نو په ادب بکې نه تاسو بکې چانی او کلو سو غن بلا پکې خوري د سبا کوم یو ماشوم سره کوم لک سره یا سزا ورکوم درس چې راځي ځان سره وسروړی نه د خوراک وعنده مفاتيح الغيب او پنی د الله کنجان د غیب دی لا يعلم ان پوی په غیب باندې الا مگر دا یو الله ويعلم پوید الله ما پا بانی فی البر والبار چی پوچو پا دریاب کی دی وما تسکت من ورقت او نپریدی یو پانا الا یعلمها مگر پوید پاگی بانی اللہ ولا حبت او نظرونی کی یو دانا فی ظلمات الارض پتیرو دزمکی کی ولا رتبن او نلوندا کی ولایا بیسن او نوچاو نلوندا نوچا الا فی کتاب مبین مگر پا علم دا اللہ کی خیارا
عالم الغیب دیو اللہ، عالم الغیب دیو اللہ. اور نبی علیہ السلام تعالی وی چیتا دیتا ویز عالم الغیب نیما. سورہ انعام 50 آیت کی، سورۃ الانعام آیت 50 کو رہی. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. قل وایتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا اقول لكم نعمت تاسوتا عندي خزائن الله ما سرا خزانے دا اللہ دی ولا اعلم الغیب او نه پوهېږم زه په پټو څیزونو باندې د خزانو مالک نیما. لا اقول لكم نعمت تاسو ته انی خزائن الله ما سره خزانه د الله دی. پنجابیان سوی داتا گنج بخش، داتا دینے والا گنج خزانی بخش اسی ورکول والا. او داتا گنج بخش دا اغنمو علی اجویری رحمه اللہ دا کتاب دے کشف المحجوب پارسائی کی ناو پائی کی لکھی یا علی خلق تنا گنج بخش میں گوین وحال آنکی یک حباد دست شما نیستا. یا علی خلق تنا گنج بخش میں گوین و علی خلق تا گنج بخشوئی داتا گنج بخشو وحال آنکی یک حباد دست شما نیستا. حقیقت دانے چستا پلاس کی دیوی دانے اختیار نشتاو. نبی علیہ السلام وی قل لا اقول لکم ویا پیغمبر علیہ السلام نعمت تاسو تاو انی خزائن اللہ ما سر خزانے دا اللہ دی ولا عالم الغیب او نپو یکم ازو پپڑو سی جنو باندے. دانگی نوح علیہ السلام وی سورہ ہود 12 سپارہ آیت نمبر 31. سورہ ہود 12 سپارہ آیت 31. نوح علیہ السلام وی ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. علم غیب اللہ ځان له ثابتئی او دا غیر نه نفی کوي. قل لا اقول لكم ولا اقول لكم او نعمت تاسو ته عندي خزائن الله ما سره خزانه دا الله دی ولا اعلم الغیب او نه پوهېږم زه په پټو څیزونو باندې. عالم الغیب نیما. نوح علیہ السلام وی زه عالم الغیب نیما. دانگی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 33 گورئی 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 سورۃ البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 33 دایات میں اس کی قال علم قل لكم انی عالم غیب السماوات والارض. قال اویل اللہ فرشتو تا علم قل لكم آیا نویل ما تاسو تا انی عالم یقیناً ز خپویگما غیب السماوات پپڑو سیزنو ناسمانو والارض دزمکو وعالم خپویگم ما پابانی تبدونا چکر کوئی تاسو وما کنتم تکتمون آج پٹوئی تاسو دیتا کلمہ شمول ہوئی دانا چی فرشتو سے پٹولا اسے کارکولا دیتا کلمہ شمول ہوئی تاکہ پختو کوئی ڈوڑائی موڑائی نو ڈوڑائی خو ڈوڑائی شو روٹائی موٹائی یا ڈوڑائی موڑائی او دکم تکی مخ کی چی میم راضی ناگی سر بیا کلمہ شمول نرازی لکه مانگے نائی سر بیا نرازی بلا او چی میم وصرنی نا ڈوڑائی موڑائی کار مار نو دیتا کلمہ شمول ہوئی. دارنگی سورۃ الانعام کی دا 2 آیتنا 50 اور 59 اور 3 دا 3 آیتنا سورتنا اس سورہ آراف ہو گو رہی آیت 188. نبی علیہ السلام سوئی
सूरतुल आराफ आयत नंबर 188 योसल अतो अत्ययम दायत में कि वलो कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई वलो कुन्तु अअलमुल गैब और कचरे जो पोइदरे पपड़ो सीजन बांधे लस्तक्सरतु मिनल खैर खामा बा जमा करे जान ढेर खैरा वमा मसन यसू और नबो रसीदने माता तकलीफा नु नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब ना यودنی خدای وته روټای کړو پکې زاره چولیو اوبه بیا نه خوړه کنه والله اذا عالم الغیب نیما دانګي سورې احقاف شپږشتمه سپارا نه ما ته ګوري شپږشتمه سپارا سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9 نبی علیہ السلام تعالی وی قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم قل اوته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما كنت نعمذ بدعا ناشنا من الرسل دان بیالم السلام نو وما ادري انزل پیغم ما يفعل بي سکار وقت کولی شي ما سره په دنیا کې ما سره وسو شي په دنیا کې ولا بكم وسو شي تاسو سره چې په خپل مرګ باندې او کده بل لاسا عالم الغیب نیما عالم الغیب دیو الله دارنګي دا انبیاء علیهم السلام نا نبی د علم غیب کوي سورۃ المائده وګورئ سورۃ المائده آیت نمبر 109 یوصل 9 آیات قیامت کې با الله تبوس کې د پیغمبرانو نا سورۃ المائده و مسپارہ آیت 109 یوم یجمع الله الرسل ويقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب يوم هونازا ورد قیاما یجمع الله الرسل جمع بکی اللہ انبیاء علیہ السلام ويقولون وائبا اللہ پیمبران نو تپوس کئی ماذا اجبتم سے جواب در کرے شوتا سوتاو قالوا وائبا پیمبران لا علم لنا نیتر علم لنا انکا یقینا انت علام الغیوب یقینا خاص تا ډېر پوهه په پټو سيزونو باندې علام صيغه مبالغه ده انك انت علام الغيوب یقینا خاص تا ډېر پوهه په پټو سيزونو باندې دانګي نبی د علم غیب د فرشتونه سوره بقره آیت نمبر 32 دوی سمو ګورئ نبی د علم غیب د فرشتونه فرشتے وہی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قالوا وہی فرشتے سبحانك پاکیت لنا لا علم لنا نیت علم لنا الا ما علمتنا مگر آغا علم چنا کرے دیتا ہمگتا انك انت العلم الحكيم یقینا انت عالم و حکمت والے دانگی سورہ نمل وګورئ آیت نمبر 20 سلیمان علیہ السلام واقعہ سورۃ النمل آیت نمبر 20 نور لسم سپارہ وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدون أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ومكث غير بعيد وقال آت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين سورہ نمل آیت نمبر 20 وتفقد الطير حاضری واقع سلام
دمارغانو سلیمان علیہ السلام وتفقد الطير آیت نمبر 20 وتفقد الطير تفقد تپوسیو کو یعنی ازیری واخستا وتفقد الطير ازیری واخستلو سلیمان علیہ السلام دمارغانو وقال نوح سلیمان علیہ السلام ما لی سدی مالرو لا ارى الهدود ذنوی نما هدهود ام کان من الغائبین ام پمانا بلو بلکہ دے دا غائبون دے دا غیر حاضرون دے لو عذبنو خان خالال بکم سزا بورت مادتا عذابا شدیدن عذاب سانتو او لعذبحنو یا بالال کما دلنو او لیاتینی بی سلطانی مبین یا براتو کما تا پدلیل خکارو فمکسا غیر بعیدینو درنگ تیر کو ان لگ ساتا فمکسا غیر بعیدین فدرنگ تیر کو ان لگا وقالانو اویل هدهد احدتو زپوی شما بما پامبانیم لم توحیتا چتنوی پوی بی پری باندی وجیدو کو رغل منتاتا من سبعین جسما خانا بنبئی یقینو بنبئی یقین پا خبر یقینی سرا سلیمان علیہ السلام تا هدهد وی ما دا سبا خارنا تا خبر روڑو تا تا پتا نشتا بما لم توحید بی پامانی چتنی پویا پا غیبان دی نفی دا علم غیب سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نو دارنگی نفی دا علم غیب دا جناتنا پیریان عالم الغیب ندی سورہ سبا دو استمہ سپارہ سوال سمیات سورہ سبا دو استمہ سپارہ آیت نمبر 14 سوال لسم نبی دا علم غیبا دا جناتنا دا پیریانونا دا سلیمان علیہ السلام واقعہ ذکر کئی سوال لسم آیات کی فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ خلاصے ویم اول سلیمان علیہ السلام سے نیٹا پورا شوا انبیاء علیہ السلام نبا اللہ تپوس کولو فرشتہ ویرا لگلا چستا وقت پورا دے سلیمان علیہ السلام ہوتی دا اللہ حکم کے زد سو ویلے سم خدا بیت المقدس تعمیر شروع دے پیریان میں پکار لگیا کری دی چیزنیم ندائی کو بیا کار نکی فرشتے والا چلو کولو چی کمرہ جوڑا کدا شیشے او پا کمرہ کے ادرے گا سلور وار طرف تا شیشے او لگوا امسا دا زن اعلان دکا امسا زن اعلان دکا شیشے کمرہ کے ادرے دو او روحی تنوشتو سایتی وشتا پیریان گوری چی سلیمان علیہ السلام خور جوٹی نکی او پیریان لگیا دی کار کئی پائے کی جڑیر وقت تیر شو امسا باندی لاندی نوینے ہو لگی دا امسا رو گرزی دا چی امسا رو گرزی دا پیریانو چیو کتلی چی دا سلیمان علیہ السلام وفات شو کمون تا پتوی چی دے مرد نمبر پخوا دا کار پریشو مقامو خواتا گوری پیریان او پتا وطن لگی اس آیات ترجمہ ہو رہی وَلَمَّا قَضَيْنَا ہر کلا چی فیصلو کمگا علیہ الموتا پا سلیمان علیہ السلام باندی دا مرگا اللہ تینا روح ہوشتو ما دلہم خبردار نکو دے پیریان لنا علی موتی پا مرگ دا سلیمان علیہ السلام اللہ دابت الارض مگر وینو دزمکی تاکل من ساتا چی خواللے امسا دا سلیمان علیہ السلام اوی نپیو لگی دا امسا خواللا نو چی امسا لاندی نو خولا فلما خر امسا را پریوتا فلما خر وصل کلا چی را پریوتو سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو خکارشو پیریانو تاو متعدی او لازمی دوارا معنی کی گی تبینت الجنو خکارشو پیریانو تخپل زانو یا خکارشو پیریان خلقو تاو
الله کان یعلمون الغیب کجره دای پوهدل په پړو سيزونو باندې ما لبثوا درنګ مینو تیر کړي دی بل عذاب المهین عذاب رسوا کون کی پیریانو کوم لپاره چې مر دی عمر کار په خوا پرې خو پیریانو ته مخامو ګوري او سليمان عليه السلام او تولاد ساتي سیدا او ته پته نه لګي او اوس وای فلانی سره پیریان دي او هغه تعویذونه روباسي دا کله ټول په شرکیاتو کې پروتو ځکه ماشوم ز بیمارم او نو زه انیا بوتل ما د جانګری کې یو پیرو آلته بوتل ما نا پیر شیب جو نمونږه لا زیو ځکه خلک کېونولیو او پیریان ملي ګلی تاسو کلی تا نو چې لږ وخت تیر شو دا زړه تعویذونه روخ کا راغل ادم پیریان لګلو تاسو کلی کې الته په مبارکه خخکړیو دا پیریانو روخ کړ دا تا باندې چا تعویذونه کړی تا باندې چا سکړی دي شپېته کال مخ کې پنځه کم شپېته یا شپېته کال کېږي هغه وخت کې ما سره 150 روپۍ هغه 150 روپۍ رانه وښتې او تا باندې چا سکړی دي او قران وی پیریانو ته علم غیب نشتا خلکو تبعی وکا ځان نه پیران جوړ کړی دي په ګټونو کې نه چې نو روزګار ني نو یو ګټ کې کینی او تعویذونه وکي دا د مینې تعویذ په الګ باندې مینه ما اړه سره خبرې نه کوي جنې مینه ما را ترا کینا او داسې تعویذ وکا چې فلانی تر داوشي او داوشي او داوشي اته یو تعویذ باندې په زورګونو لکونو روپۍ اخلي په یو ځکه یو پیر باندې تعویذ کوله کانو او تقریبا 15 لک روپۍ تی وښتي چې دا فلانای جنې چې دا مال راکی نه ولا ورنکا نه مړکو هغه پیری مړکو اته هم نه 15 لک روپۍ سي هم ته جنې رانکا دا آسان کار دی بس وګړ کې کینا او تعویذونه کوا سختونه کوا زعفران راوړه د سرو براوړه فلانی راوړه او پای باندې تعویذونه لیکي او دا خاص زنانه خوځګات وي لا زنانه دا یو څول لیکيږي سار چې درس نه وتم بلارتلون لري اړه کې یو سړیو ځان پسې خزه سره کړی و او دې هغه چینچی والے ته پوس کولو رکشې والے نه رمیسل خان هغه پیر صاحب کور کم ځای کې دی هغه مړ دی خو یې ستاره سار وختي خزانه په مخه کړی و نو هغه با مثل خان پیر چې ژوند دی نو هغه مته خلک راتلل نو یو ځل یې زموږ کلی یو کسو او ته ماته بالوي چې راته څه چل کې ناوي چې ماته څوک راشي نو زه ورته اول ورته زه تاریخ ورکم نو نوم تینا زکم چې تاسو نوم دې خپل دې سنم دې او د کلی بیا ته روزه هم چې هفته پس راځه تاریخ ورکم لکه د عدالت نو زه بیا سره ولېګم دای کلی تا نال تا غلا شي دا نو مو د پلار خو ته دې ذکرې دا کسب دا ټبر دا خاندان دا کاروبارونه ارس چې دین هغه معلوم ما سره معلوم کړه نه ما تروړي هغه وای نو چې دې بیا راشي بیا ته زوی مچا اوستا دا چې کاروبار دی ته دا کې ودا کې ودا کې دا ناټول الوته وای نو ته زمو یو کلیواله وي وجدم دي شاو ما تبالوي دا هغه ته بیا او الوي دې دا شي کومه نای وای چې جوړ دا عالم الغیب دی ځان نو عالم الغیب جوړ کې عالم الغیب پیغمبر نه دی نبی علیہ السلام وای عالم الغیب نیم ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير که عالم الغیب ما ځان ډیر خیر جمع کړو پیریان عالم الغیب نه دي پیریان سليمان عليه السلام ولادت وته ګوري او دا وته پته نه لګي دې ژوند دې کمر دی او دا اوس خلک په دې کې تباہ او برباد کو دا تعویذونه دي بس آسان کار دی دا کله ډک دي پیرانو نه دا غیر چا پیرا دی چې یو دکان کې ناشتي ځان نه پیر جوړ کړي بل هغه سر کې ناشتي بل هغه تناشتي بل دل تناشتي تعویذونه کوي دا
بس داخل روزګار دی بس سونه زرګونه لکونه روپۍ ګټي او بیا به څوک پکې سحر کوي جادو کوي نو جادو چې څوک کوي نو جادو کې خو اثر ستا او چې څوک کوي نو سړی په کافر کیږي نو دا خځه زنانه وزګاری وي او دا تعویذونه کې په بچا باندې وس نه رسیږي نه تعویذونه پیو کی سحر پیو کی جادو په باندې وکي نه په لارزان کې جادو کې خاصه ست تکلیف رسي دل اخوان ور کوي چې زبل له تکلیف ور کما زرګونه لکونه روپے ور کی ځان نه وته پیر جوړ کې او تعالی تناستی او ته ځان عالم الغیب جوړ کی ځان تاکیده خراب کی عالم الغیب یو الله دې علم غیب صفات ځان لور کی د خدای توب صفات ځان لور کی عالم الغیب ځانو غني او ځان تبا کی نو عالم الغیب یو الله دې دویم د شرک دویم قسمو شرک په تصرف اختیار ته وایي شرک برخه ته وایي د مشرک دا عقیده راشي چې دا فلانه عالم الغیب دې په پټو سيزونو پوي دي بیا دا عقیده راشي چې دا متصرف دی د اختیارمن نه د الله اختیار ور کړی دی د خدای توبه نو قران کریم په دې باندې بیارت کوي چې الله ما د خدای توبه عیسی برخه چال نه ور کړی سورۃ الانعام ګورئ آیت نمبر 17 ولسم ومل سپارا سورۃ الانعام آیت 17 ولسم عالم الغیب یو الله دی او متصرف یو الله دی نفی د تصرف د غیر نه کوي او تصرف الله ځان نه ثابتوي نفی د شرک په تصرف سورۃ الانعام ومن سپارہ آیت نمبر 17 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ أَوْ كُنَ سَيْتَاتَ اللَّهُ بِضُرٍّ لون تکلیف ضرن نکره رولا لون تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ لا نفی دا جنس کئی پندی ترکون کے تکلیف لراؤ اللہ مگرم دا یو اللہ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ او کون سیتا تلون فیدا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دا اللہ اور یو چیز بانے قدرت والا دے او کون سیتا تا لون خیر لون فیدا دا اللہ پر یو چیز بانے قدرت والا دے دانگی دا سی آیاتو سورہ یونس کی موئی یو لسم اس پارا سورہ یونس آیت نمبر 107 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ سورہ یونس یو لسم اس پارا آیت 107 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ او قرآن سیتا تاللہ لون تکلیفا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ونیت لرکون کنی تکلیف لراو اللہ مکرم دا یو اللہ دے ویردک بخیر نو کنادو کی تاتا اللہ دلون فیدے ولا رانت لفضلی نیت واپس کون کے مہربانے دا اللہ لراو دارنگی سورۃ الانعام کے آیت نمبر 50 بیاو گوری مکی مویوزل نبی دے علم غیب بانیو کتلو نبی دا شرک پہ تصرف ہم کئی اور دوستوں میں سورہ انعام قُلْ لَا أَقُلْ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ سورۃ الانعام میں سپارہ آیت 50 محکم ہوئی افضل قُلْ لَا أَقُلُ لَكُمْ وَيَا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعمت تاسوتا عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ما سرا خزانی دا اللہ دی ما سرا خزانی نشتا دا خزانو مالک نیما دارنگی آیت نمبر 46 گوری سورۃ الانعام کی شپک سلوختم نبی دا شرک پہ تصرف کئی سورۃ الانعام آیت نمبر 46 شپک سلوختم آیت 46 قل ارائیتم ان غز اللہ سماکم وابسارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ قل اوائیت پیغمبر علیہ السلام ارائیتکم
ارایتم ایوینی تاسو ان غز اللہ کو اقلی اللہ سماکم طاقت دوری دوستانسو وابصارکم طاقت دلی دوستانسو وختم علی قلوبکم امور لگیستاسو پسرنو باندے من الہم غیر اللہ سوکتب المحجت رو وغیر دا اللہ نو یاتیکم بے چراتوں کی تاسوتاو پدی سیزنو باندې دا به کی داهی ضمیر په اعتبار د ما ذکرہ دی ټولو تراجی دی چراتلو کی تاسو ته پدی سیزنو باندې حاصل معنی پښتو کې وایوتا سوکته د قانون زمانہ سوکته دلندو زمانہ سوکته دلیوانو زمانہ الله نه بغیر بل څوک نشتا ذمہ دار دانګي سورہ فاتحه دویشتمه سپارہ آیت نمبر 2 وګورئ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سورہ فاتر سوا پسې ده سورہ فاتر دویشتمه سپارہ 2 آیت ما يفتح الله للناس من رحمة آج پرانیزی اللہ خلق و تسمیر بانی فلا ممسک لها اللہ نفی رجنس کئی نیچے بندون کے دل رہو وما یمسک آہا چبن کی فلا مرسل لہو ونیچے لگن کے دل رہو من بعد پس دا حکم دا اللہ نام من بعد پس دا حکم دا اللہ نام دانگی سورہ فرقان اتلسم سپارہ ادرے میاتو سورہ فرقان اتلسم سپارہ آیت نمبر 3 درم وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَاتَّخَذُوا وَلِدَيْهِ مِن دُونِهِ بَغِيرَ اللَّهِ آلِهَةً نور مددگاران لا يخلقون نشی پیدا کولے دی دانکان بنیگان شیئن حسی دو وهم یخلقون دی پیدا کری شوی ولا یملکون واقدار دی دانکان بنیگان ونسر جمع زوی القول لرازی ولا یملکون واقدار نی لانفسهم پارا دزانونو قلو زورن دزرل رکولو زان ولا نفن او نزان لرفید رسولو ولا يملكون مالکان ندی موتن زان در مرگ رستو کولو ولا حیاتنو نزان در جن دیرولو ولا نشورا او ند دوبارا پورتا کېدو د قبرونو نا دانگی سورہ رات دیالسم سپارہ سورہ رات آیت نمبر 16 سپارہ سما قل افتوانتم من دونی اولیاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا سورہ رات آیت نمبر 16 سپارہ سما آیت نمبر 16 سپارہ سم قل افتخذتم من دونه ويعطاني ولي تاسبيتنا اولیاء نور مددگاران لا يملكون واقدار نہیں دانکان بندگان لانفسهم دپارا دزانو قلو نفع ولا ضرر دفعی رسولون دا نقصان در کولو دانگی سورہ احقاف پاکستان سپارہ آیت نمبر 27-28 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ پاکستان سپارہ سورہ احقاف آیت نمبر 27 وشتم او اتیشتم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا او تاکی سرالا کڑی دیمگا ما حولکم چاپیرستا سنا من القرآن کل والونا وصرفنا واضحکمگا آیات دلیل لعلهم یرجعون خاقا چی دیرو گرزی اللہ تا فلولا نصرهم الذین اتخذوا والامداد نو نقوت دیا کسانو اتخذوا چنولیو دی من دون اللہ باید اللہ نو قربانا پارا دنی دیکتاو آلہا مددگارانو
الها مددګارانو بل ذلوا عنهم بلکې ورشو د دینه وذالک افکم دا دروغ د دیني وما كانوا يفترون اجر جوړون کیو نفي د تصرف اختیار د خدای ته الله دبل چلن لري ور کړی درې مو شرک په دعا د شرک اعتقادي دریم کې سما شرک په دعا شرک په دعا دې ته وایي چې د مشرک اول عقیده را ل عالم الغیب یو الله نه دی بابا مو سره عالم الغیب دی بیا د مشرک عقیده راشي چې متصرف ته اختیار ور کړی بیا ولري چې وایي نو سرت کوي د شرک په دعا چې الله نه بغیر بل څوک در مدد کولو لایک نشتا سورۃ الانعام ومن سپارہ آیت نمبر 40 اور 41 آیت 40-41 قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ آتتکم الساعة اغیر اللہ تدون قل اوائیت پیغمبر علیہ السلام ارائیتکم ایوی نیتانسو یا انبیونی خبر را کئیماتا ان اتاکم عذاب اللہ کراجی تاکتا عذاب دا اللہ آتتکم الساعة یا راشی تاسو تا قیامت اغیر اللہ تدون آیا بغیر دا اللہ نو تدون مدد کوئی بتاسو بل سوکا ان کنتم صادقین کجرتا سری تنیئی بل ایاہو تدونا بلکہ دا اللہ برا مدد کوئی تاسو فیکشو پس لینے کئی ما تدون الیہو آج راوانی تاسو دیتاو دی تکلیف تا انشاء کچر خوخشی دا اللہ وتنسونو ہروئی تاسو ما تشرکونا چی شرک کوئی تاسو اصرار پیدا کوئی تاسو دانگی سورۃ الانعام آیت 63 اور 64 دریش پیتا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفيا قل وياتي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من ينجيكم سوک تے نجات ولر کی تاسو تا من ظلمات البر د تیرے دو چې والبحر او د دریام نو تدعون چرمن کوئی تاسو دلرا تضرعا وخفيا تضرعا پاجزای سره وخفيا او پرو سره لئن جانا کچر اخلاص کو تم لرا من هذه دری مصیبت نو لنکونن من الشاکرین خامخاشبم شکر گزارنا قل اللہ ینجیکم دے وچب شنو تو آتا قل اللہ وتعالی ینجیکم نجات ترکی تاسوتا من حاددینا دری مصیبتنا من کل کربنا دہریو مصیبتنا ثم انتم تشرکون بیا تاسو شرک وی دا اللہ سرا اصرار پیدا کوئی دا اللہ سرا بیا تاسو اصرار پیدا کوئی دا اللہ سرا دانگی بیا آیت 71 گوری سورہ انعام کی یو او یہ میتو 71 آیت نمبر 71 سورہ انعام کی قل انا دو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله قل اوائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اندو من دون اللہ ایا مدد کنگا بغیر دا اللہ نو اندو من دون اللہ ایا مدد کنگا بغیر دا اللہ نو ما لا ينفعنا آچے فائدہ نشنا کلی منگتا ولا يضرنا انا نقصان نہ کرے چی منگتا ونرد على اعقابنا او پسمگا پپندو خلو باندے بعد ازادان اللہ پس داغینا چی توفیق رکڑے منگتا اللہ پس داغینا چی توفیق رکڑے منگتا اللہ غیر اللہ مشرکینو سوک را مدد کولو دنیکانو بندگانو شکلونا اور تصویرونا آئے پکانو کی جو کریو اوے را مدد کولو او مشرکانو آغیبا داولیه کرامو دنیکانو بندگانو تصویرونا دای پا کانو کی جو کریو
د مونږه عمره ته تلو درې څلور کاله مخکې نو د مدائن صالح ته تلو دا مدینې نه یو 200 میله داسې لري ځای دی اگر کسانو مدائن صالح ته چلاړو د شعیب علی السلام علاقه وا نو ته چې د لویا علاقه وا د غرونو دی غرونو کې هغه غرونو نه سړی جوړ کړی دا سړو شکلونه پکې جوړ کړی دا وایي چې دا کورونه پکې جوړ کړی دا بوتانو شکلونه جوړ کړی دی غرونو د برکت داسې نو تا وایي چې دا سړی ولاړ دا کورونه ولاړ دي جوړ شوی دي غرونو کې هڅه جوړ کړی د نیکانو بندګانو شکلونه به جوړ کړو او هغه به رامدد کولو او مشرکانو امام بخاری رحم الله ذکر کوي چې مشرکانو د مکه هغه با لات منات را مدد کولو لاتو داغه بارے کې لیکي امام بخاری رحم الله کان رجلا صالحا یلط السویق للحجاج دا لات یو نیک سره و حاجانو ته ستوان اولولو او هغه به ایبانه خورولو او امام رازی رحم الله فرمایي العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه خشب او حجر بل انما يعبدونه لاعتقادهم انها تماثيل الكواكب او تماثيل الارواح السماويه او تماثيل الانبياء والصالحين الذين مضوا امام رازی رحم الله فرمایي عقل من سره دیو د بت عبادت هیڅ حیثیت باندې نو کی چې دی وای چې دا لرګي دی یا غټه ده یا بت دی کانه دی بلکې دا مشرکان دا غي دا عقیده وا چې دا نیکانو بندګانو شکلونه عادیتا د دې روحونه راځي ارواح راځي اځي بوتانو د نیکانو بندګانو شکلونه جوړ کړو دای عقیده وا چې دا غي روحونه دې ترازی نو الله نه غواړي غیر الله نه مو غواړي الله نه غواړي الله ایمان نه غواړي بل څه نه ولي غواړي زمانه غواړي سوره بقره اورئ سوره بقره کې الله ویل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان سورہ بقرہ کی اللہ وی ذکلا دویم سپارہ آیت نمبر 186 دویم سپارہ آیت 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او کله چې د پوسو کې تان باندې ګان زما انی په معنا زما کې چې الله چرته لري نالوی فإني قریب یقینا ذنی دیما اجیب دعوت الداعی قبل من سوال دبلن کی زادانی کله چې فریاد کوي ماته وليستجيبوا لنو قبول تادیو کی زما معنی چې وغواړي زستا سوال قبلو ما او بیا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې په پېشمنی کې د شپې اخر ایسا کې الله دنیا اسمان ته راکوزي او چا وایي حل من مستغفرین آیا ترې زوک بخنوتون کې ایمان بخنو غوړي چې ته بخنو کما حل من مسترزقین آیا ترې زوک رزقون کې چې مان رزق غوړي زو لرزق ورکما رزق ولا برکت واچو ما الله نه دې نه غوړي او بنده ته لاس نیولې الله نه غواړه بنده نه غواړه دانګ یو شاعر وای د فارسی ہر کے خواہی از خدا اے پسر ہر کے خواہی از خدا خواہ اے پسر نیست در دست خلائق خیر و شر ہر کے خواند غیر حق را اے پسر کیست در عالم از او گمراہ تر ہر کے خواہی از خدا خواہ اے پسر اے بچیاں سچ غارن دا اللہ نوارا نیست در دست خلائق خیر و شر د مخلوق پلاس کې خیر او شر نشتا هر کې خواند حق هر کې خواند غیر حق را اے پیسر اے بچیا سو کې د غیر الله نه واړي کې صدر عالم از او گمراه تر نو ددن لوی گمراه بل نشتا مشرکان ځان د خپل خدای جوړ کړیو هغه نه رامضان سبا وتوي او کله چې یو سړی شرکی وسیله پیش کړي
نای سره دلیل سره دلیل وسره دا چې مونږه بابا ځکه نه مدد کوو غیر الله ځکه نه مدد کوو دلیل دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول پیش کړي چې کله قحط سالی رااله او باران نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوال کوي صحیح بخاری کې دا حدیث راځي اول جزو 137 کې پر روایت د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چې اوي اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم وتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا واسقنا دا روایت پیش کړي حضرت عمر رضی الله عنه وی اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا الا متى تستا پیغمبر وسیله کولو نو تابم باندې بارانو کو اوس پیغمبر وفات شوی دی نو اوس مونږه دا تا ته وسیله کو ان نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا نبی علیہ السلام وفات شوی نو مونږه تا ته خپل پیغمبر تر عباس رضی الله تعالی عنہ وسیله کو مونږ باندې بارانو کې نو عباس رضی الله تعالی عنہ وسیله کوي نو نبی علیہ السلام بهتر دی او کو عباس رضی الله تعالی عنہ بهتر وو عباس رضی الله تعالی عنہ صحابي دی بیا الله دی بیا نبی علیہ السلام بیا ولین را مدد کوي اونه ولې سوال نه کوي پاو فاتحه وکنه مکه به نبی علیہ السلام امام آلوسی رحمه الله فرمایي بعم نبینا مطلب دا چې مکه به نبی علیہ السلام غا وسیله کول نبی علیہ السلام بدعا وستا ان كنا نتوسل اليك بنبينا مکه نبی علیہ السلام وسیله کول هغه بدعا وستا او موږ ورپسې امين وي وإنا نتوسل إليك بعم نبينا او اوس موږ وسیله کوو د نبی علیہ السلام تر وسیله کوو نو امام آلوسی رحمه الله فرمایي بعم نبينا مطلب بدعاء عم نبينا اوس موږ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ وسیله کوو یعنی هغه دعا کوي موږ ته امين وو چې په مړي باندې وسیله وي نبی علیہ السلام وسیله کړو کنه بیا عباس رضی الله تعالی عنہ ولی وسیله کولو و نبی علیہ السلام وفات شو چې کله ژوند دی نو هغه دعا کوله دی به امین وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اوس نبی علیہ السلام وفات شوی دی د نبی علیہ السلام تر عباس رضی الله تعالی عنہ هغه وسیله کو هغه دعا کوي موږ په امین کو موږ په امین وو نه الله زموږ دا سوال قبول کړي شفاعت او د مشرکان عقیده سوا سورہ یونس کې د مشرکان عقیده ذکر کوي د مکه یو لسم اسپارو گو رئی سورہ یونس اتلسم آیات وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبادت کئی دی بغیر اللہ نو ما لا يَضُرُّهُمْ آج ضرر نشور کنے دیتا ولا ينفعون فيدور كل شيء ديتا ويقولون وإليه هؤلاء ذلكان بندگان شفاعاؤنا عند الله شفاعت کی زمگا پنیز دا اللہ منگا دیتو دے اللہ تزمگا سوال رسئی اسم دبازی ناپوی خلقو دا کی دا وی منگا چی بابا تلاشو ناغا نغوارو نا شیخ بابا تلاشو ناغا نغوارو نا هغه ته موږ ته راغلو ته الله ته زموږ سوال وکړه زموږ سوال الله تعالی سوا الله وینه ما نه ډایرک وغواړه سورہ بقره کې تاسو یې آیت 186 کوی ذا سالک عبادی انی فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان الله وی تانه چې د پوښتنې کی زما بندګان چې الله چرته نه وته ځنی دیما سونه نه دیم سورہ قاف کې بیا پاکستان سپاره کې آلتا ویش پاسمایت کو ونانو اقرب الیه من حبل الورید مرائی درک نرسنی دیما او سوال دی قبلو من اللہ ایمان اغوالا نو تو غیر اللہ را مدد کے او بیا شفاعت چی دی او دی آیت دلان دی ها اولا شفاعون عند اللہ دی آیت دلان دی شیخ القرآن نحمه اللہ پا الارفان کی کم چی اصول دی دو قرآن الارفان من اصول القرآن عربی کی دائی پا 29 صفحہ کے
د امام رازی رحمت الله علیه دا عبارت ذکر کړي د تفسیر کبیر عبارت سلورم جلد تفسیر کبیر سلورم جلد 556 اور شیخ القرآن رحمہ اللہ العرفان کی صفحہ 29 باندې دا عبارت ذکر کړي دي ونذير في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا زموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله واذا مكن مشركان نذير مثال کپدې زمانہ کې ګوره اشتغال كثير من الخلق مذول دل زیات خلق لري تعظیم قبور الاكابر په تعظیم نه قبرونو د اولیاء علی اعتقاد په دې عقیده باندې انهم اذا زموا قبورهم بشکدای کلا چې تعظیم کینه قبرونو د اولیاء فانهم یکونون شفعاء اللهم ان الله ځانکان بنیگان شفاعت کوي د دې پنځ د الله ويم غدای ته او دې الله ته زموږ سوال لسي او یې لږی سے 52 پنځونه کړی او سره د اجونو به جهنم ته ځي منځونه کول بیت الله شریف کې کول سره منځونه با جهنم ته ځي سورہ انفال کې انهمي سپاره اخره موته 15 سمات کې وایي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديا او نومون د دې پني د بیت الله مگر سپیلیو تالیا بجانا سیټیا بجانا سپیلی والا او لاسونه پړه کول یعنی ابشو ابو جهل هغه ملګرو منځونه کول بیت الله شریف کې کول سره منځونه بجانم ته حجونه کول او ابو جهل اجي صاحب هغه بچ تلبیه وی نا وی لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دې ته بچیروز نبی علیہ السلام ته بس ابو جهل مخ کې مزه او پکې ورته کې ځان نه ذات کو الا شریکن ولک تملکه وما ملک مگر هغه صدا دشتاو چې تاسو لبره خول کړي نو دبره خاوندان دي الله یې زما دبره خاوند نشتا سورې سبا دویشتمه سپارا دویشتمه آیات کې وایي وما لهم فيهما من شرک او نیچره دې نکان بندګانو لرو په دې ځمکه اسمان دواړو کې من شرکن اس برخه نشتا او نو دای بغیر الله مدد کولو الله ایمان وغواړه غیر الله مرا مدد کوا او قران کریم نه په شفاعت قهری کوي شفاعت چې دا په دوه قسمه دي یو شفاعت اذنیه او دویم شفاعت قهریه شفاعت قهریه الله نه زور په زور خلاصول نشي کولای شفاعت اذنیه چې الله اجازه تو کې بیا به شفاعت کی او دنیا کې شفاعت نشتا شفاعت لپاره شرطونه دي یو شرط دا چې شفاعت په قیامت کې کی دنیا کې شفاعت نشتا دویم دا چې شفاعت پات د شفاعت کبرا نه رستو کیږي شفاعت کبرا چې نبی علیہ السلام شفاعت کی نه نه رستو به بیان نور خلکو ته اجازه کیږي هغه به شفاعت کوي بلدا چې شفیع او مشفوع دا په توحید باندې د دنیا نه تلوي څوک شفاعت کوي او چا لپاره شفاعت کیږي چا دواړه د دنیا نه پاکیزه د توحید تلوي او چې الله ته اجازه وکي او قیامت کې به شفاعت کیږي دنیا کې شفاعت نشتا نو قیامت نه راغله دی وې بابا تا ته راغله او تعالی ته زما سوال وکا ژوندې سړی چې دی ا ژوندې ته ویلی شي چې مال دعا وکا دا ژوندې انسان دنه طلب د دعا جایز دی کا فاضل وی او کا مبذول وی کته نه اوچت وی په درجه کې او کته نه ښکته وی نو ته ځان نه وخته سړی تا معمولی سړی تا چې تا نه په درجه کې کم وی طاقت یې مال دعا کوا او د دې دلیل دا دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کلا حج ته عمره ته تلو نو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې لا تنسنا فی دعائک یا اخی اے رو رما دعا کې مې روا نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایل چې مال دعا کوا ما دعا کې مې روا نو تو ځان کته سړی ته ویل چې مال دعا کوا ځان بر سړی ته ویل چې دعا کوا او غیر الله چې تر مدد کې
دیتا اللہ اختیار نه ورکړي. سورہ فاتر وګورئ 2 سپارہ 14 او 14 آیات. سورہ فاتر 2 سپارہ آیت نمبر 13 اور 14. والذین تدعون آیت 13 مینس کی والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر. والذین کسان تدعون چنامنت کوئی تاسو من دونی بغیر اللہ نو ما یملکون من قطمیر مالکان ندی دی من قطمیر پاندازہ دا پوستکی دا کجوری لاڈو کی قطمیر دا کجوری لاڈو کی دا پاسا نرے پوستکی یعنی ذرا برا ان تدوم کراغوانی تدئی لراو رامدد کے دی نیکان بنیگانو لراو لا یسمو دعاکم نوری دیستاسو آوازاو تاسو آواز نوری ولو سمیو لو پا ممتنیاتو داخلی گاو که بفرض محل ووری مستجابو لکم جواب نشی در کنے تاسو تاو یا نشی قبل دعا تاسو سوال تاسو. دانگی سورہ نحل گو رہی آیت نمبر 20 اور 21 سوال سمجھ سپارا آیت نمبر 20 اور 21. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. والذین کسان یدعون چرا مدد کئی دی من دون اللہ بغیر اللہ نو لا یخلقون شیئا نسی پیدا کلی سیدا وهم یخلقون دی پیدا کلی شوی اموات مڑی دی پا اعتبار دا دنیا غیر احیاء ندی جوندی وما یشعرون او نپوئی دا نیکان بندگان وما یشعرون او نپوئی دا نیکان بندگان ایان یبعثون چی کلمہ پورتا کلی شیدین قبرونو ناو دا دا لپتا نشتا. دارنگی دعا چی دا پا دو قسم دا یو دعا المسئلہ او دویم دعا العبادت. دعا المسئلہ بعض خلق فرق نپیجنی نوی دعا دا غیر اللہ نا جائز دا. اگورو ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ کے نرازی ثم دعوہن نوی مڑی اوری اور مدد کی دیشی حالانکہ دا دعا المسئلہ دا دعا العبادت ندا. مانا دا چی بیا آوازو کا ثم دعوہن بیا آوازو کا دا غمارغانو تا دا مانا ندا چی دین دعا وغاڑا. ابراہیم علیہ السلام آوے چی اللہ تبا مڑی سنگا جوندی کے نو اللہ تے مارغان نوڑیستا او کوترکا او ٹوٹے پا دی غرون بانے اون اللہ ثم دعوہن بیاوت آواز کوا خارو تا کنتری تا مارغای یو تاواز کوا نتا تا پمند راجی ثم دعوہن بیا آوازو کا اغیتا یعنی رہو راوی بلا. دا دعا و عبادت نہ دے. دانگی انبیاء علیہ السلام داغی صفت چی اللہ کئی نا آغی دا اللہ نا سوال کرے ہو. سورة الانبیاء گوری آیت نمبر 90 9 نمبر آیت انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین. انہم یقیناً دی دا انبیاء علیہ السلام کانو ادئی یسارعون فی الخیرات جلتی وکونا دی پنیک عمل کے ویدعوننا عرابدت قول بے منگ لرا رغبا ورہبا خوشحالی پاغم کہ وکانو لنا خاشعین او ادئی منگ لرا زمگنا یرکون کی یریدون کی. نو آئی اللہ رابطت قولو انبیاء علیہ السلام. شیخ القرآن رحمہ اللہ اصول سنت کے لکھی الدین قوی متین لا یثبت بالمہین. اصول سنت کے شیخ القرآن رحمہ اللہ لکھی اصول سنہ فی رد البدع. دا شیخ القرآن رحمہ اللہ کتاب دے دا بدعات و پرد کے نوع لکھی الدین قوی متین دین اسلام قوی و مضبوط دین دے
لا یثبت بالمهین دا پسپکو سیزونو کیسو کتارو باندې دا نه ثابتی نو دعا نفی دا شرک فی دعا چې غیر الله را مدد کې نو دا دریم قسمو د شرک اعتقادي اول شرک فی العلم دویم شرک فی تصرف دریم شرک فی دعا او څلورم شرک فی العبادت دا څلورم قسم د شرک اعتقادي شرک فی العبادت دا مطلب چې عبادت او بندګۍ کې څوک ولی پیر فقیر وغیرہ د الله سره حصدار وګرځول شي دې ته وایي شرک فی العبادت قرآن کریم په دې باندې رد کوي عبادت په کافرانو کولو خدای ایو سره شرک کولو سورہ کافرون کې الله پر رد کوي اخیری لفظ سورتونو کې سورہ کافرون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې کافرانو ته وایا لا اعبد عبادت نو کوما ما په طریقه باندې تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون او تاسو عبادت کوونکي ما په طریقه باندې اعبدو چې عبادت کوما ولا انا عابدون او عبادت کوونکي ما آئنده کې ما په طریقه باندې عبادت چې عبادت کوئ تاسو دای د عبادت طریقې غلطي وي دانګي سورہ انعام کې آیت 56 کې وایي شپږ 50 کې قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یقینا زمن کړي شیما د دینه چې زلام عبادت کوم دا کسانو تدعون من دون الله چې مدد کوي تاسو باید الله نو دانګي سورہ نحل کې آیت 72 سوال سم سپارا سورہ نحل آیت 72 کې وایي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ سورہ نحل آیت نمبر 73 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبادت کہیں بغیر اللہ نو ما دا چالا یملک لهم مالکان ندی دیلنا رزقا رزقا من السماوات والارض دبرو دخکتنا شین زربرو ولا یستطیعون نطاقت لری دی دارنگی سورہ ہود کے دویم آیات کوئی اللہ تعبدو الا اللہ عبادت میں کوئی مگر ہوتا اللہ دولسم اسپارہ سورہ ہود دویم آیات اللہ تعبدو الا اللہ عبادت میں کوئی مگر ہوتا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ دارنگی سورہ ہود کے آیت نمبر 2526 گو رہی 25 آیت نمبر 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ آیت نمبر 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللہ تعبدوا إِلَّا اللَّهَ عبادت میں کوئی مگر ہوتا اللہ اللہ تعبدوا الا اللہ عبادت میں کوئی مگر ہوتا اللہ اللہ تعبدوا الا اللہ عبادت میں کوئی مگر ہوتا اللہ یا اللہ رحمت گئی بیا آیت نمبر 50 کی ہوئی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ 50 آیت سورہ ہود یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ دانگی آتکا صاحب کے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ دانگی آیت 84 سورہ ہود کے اعبدوا اللہ عبادت کوئی دا اللہ اعبدوا اللہ عبادت کوئی دا اللہ دانگی گنو سورتونو کی ہوئی سورۃ الانعام کی آیت 71 یو ایم کی ہوئی قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ویا آلا مدد کم زو بغیر اللہ نو آچ فائدہ نہ کئی مونگتاو اور نہ نقصان نہ کئی مونگتاو عبادت یو دا اللہ کا یو اللہ را مدد کا ابراہیم علیہ السلام پلار تو ہوئی سورۃ الانعام آیت 74 سلور اویم گرئی
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ کله چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار آزر ته اتتخذ اصناما عینیت درگاونه آلیتن بخدیتون سره انی اراک یقینن تعالی وقومک وقوم ستالن فی ضلال مبین وگمراہ اخکار کی لارتا استاقم تاسو گمراہان یی استاقم تاسو گمراہان یی نو دا شرک اعتقادی داغی سلور اقسامو نننی سبق داغی خلاصہ اول منگا حکمت د نزول د قران کریم چې دا قران کریم د نزول دراتلو حکمت سره نو اخراج الناس من الظلمات الى النور چې خلق تیارونه رڼا ته واسي التدبر فی القران قران کې سوچ کول دانګي انذار المنکرین و ابشار المؤمنین دل الله قران نه لګلې چې منکرین وایي او منون کلا زیر ورکی دانګي قران الله صلی الله علیه وسلم دی چې اظهار د حق شي او د عقیده او د عقیده او عمل پر قران اوتلې دانګي قران الله صلی الله علیه وسلم چې د خلکو مینس کې فیصله شي په دې باندې دانګي قران الله را لګلې مؤمنانو لپاره نصیحت او دانګي د قران حکمت چې د دې کتاب تابعداري وشي دې لپاره لګلې چې خلکو دا نور خلکو تورسي دل را لګلې چې توحید باندې خلک پوي شي بیا موضوع د قران اصل هغه توحید و بیا قران کریم دوه قسم خلکو سره خطاب په منقادین او غیر منقادین دا غیر منقادین داغه سلور اقسامو او مشرکین یهود نصارا منافقین بیا شرک سلوی د شرک تعریف مونږ کو چې دا الله سره اصلاح پیدا کی بیا د شرک دوه قسمونه غټ هم نو خول شرک اعتقادي او شرک فعلی نو شرک اعتقادي داغه سلور اقسامو شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء او شرک فی العبادت او د دې سلور واړو مونږ له نه تفصیل کو او سبا تبا ان شاء الله بیا شرک فعلی داغه اقسام با بیا بیانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درس ان شاء الله خپل ټیم باندې وی 4 بجې ان شاء الله